د دې خبرو چې کوم دی زه څومره صفت وکړم هغه به کم وي چې په دې حالاتو کې هغه په یو سړي رادانګي بدنام ډېره غټه خبره ده. لکه توپان صاحب چې کوم دی چې کله په 15 باندې اخبار و نو هغه صحافت کو مونږ پیدا هم نو هغه د په هغه باندې هم ټک کوي نو دا جرأت ځان کې پیدا کړي چې په سړي ټک کولی شي بس نور به جواب میلاویږي چې کله بحث مباحثه شروع شي نو د ابوبکر خان ذهن ته بس خبرې راشي چې یار دې که ما دا خبره کړې وه او دلته کې ما ته دې خبره کې داسې چلو نو د ابوبکر خان خبرې زه هغه نه داسې مختصر سوال کله کله کوم او د هغه د خبرو به تاسو هم راسره ملګرتیا کوئ داد به ورکوئ او سله به ورکوئ چې د هغه وسله همدغه شانتې مخ په وړاندې روان انشاءالله خو جوندو نو بلې هفتې له به د یو نوي ټاپک سره بیا زیریږو داسې خبره چاته بده لګېدلې وي او زر محمد صاحب ته خصوصي بده لګېدلې وي معافي ترې غواړو نو اجازت اخلم په دغه شعر سره چې ګوتې قلم کومې قلم شي تور ته به تور سپین ته به سپین لیکم الوی الله په امان انا مسلې وي رور ته بنیته خور ته بنیته پلار زوی ته بنیته او په وړو خبرو لکه څنګه تاسو له څلورو مرلو ذکر وکړو دغسې مطلب دا دی که تو ګورې نو په دې 400 DRC ته داسې کیسونه راغلي چې ځمکه خو لا ځمکه د سپېدارو په بوټو باندې مطلب دا دی چې لس شل کاله دشمنۍ چلیدلي دي په ډیران باندې د رونو په منځ کې د ترونو د زامنو په منځ کې 8 کاله دشمنۍ چلیدلي دي دغسې مطلب دا دی چې په نورو ایشو باندې هم د سپي په غپو داسې ډېر ایشو مخې ته راغلي چې په هغې باندې سکر اور دشمن شوی دی حالانکې ته که لږ مخکې لاړ شي نو خلکو مطلب دا دی چې په ګوانډ کې په دغه کې به دا قصې نه منلې چې څه معمولي به داسې یو خبر راغله نو په هر علاقه کې به سپین روبي مشرانو هغوی به یکدم مداخله شروع کو او هغه مسله به ختمه شه اوس چې کوم دی اوس جرګې سیستم چې کوم دی زیات تر خان قوانینو ته حواله شوی دی په هغې کې به ته مطلب دا بیا د اجرو سلامونه کې د خپل طرف نه لکه څوک هم دا مداخلت نه کوي چې یاره د دې دوه ورونو په منځ کې اختلاف راغلی دی چې دا اختلاف چې کوم دی نو دا موږ ختم کړو هغه د پښتنو هغه روایات هم اوس ختم شوي دي موږ هسې په نوم پښتانه یو خپل روایات موږ پرېښي دي ځکه چې موږ حتی لوسه کوشش دا وي چې په یو علاقه کې د دوو کسو په منځ کې څه اختلاف وي نو اکثریت خلک دا کوشش کوي چې دا اختلافات سیوا شي نو بیا دغلته د جرګې سرول شو جرګې مطلب دا دی چې پخوا چې کوم دغه هغه شی اوس نشته بل اوس جرګې هم زیاتې د پیسو شوي دي لکه یو تصفیه چې کومه ده په هغې کې د کوچدو خبرې بعضې سړي ډیمانډ غټي جرګې مطلب دا دی چې لګېګري کې هغه ډیمانډ په لږ کم کړي خو بیا هغه کم متاثره کور چې نو هغه ته هغه پوره ډیمانډ نه میلاویږي په هغې کې مطلب دا دی چې خامخا څه کمي وي اوس پکې لا بله ایشو راغلې ده دا قصې مخکې په قبایلو کې وي اوس دلته هم په دې علاقو کې بعضې خلک داسې کوي تم ضمانت کېده او تم ضمانت کېده نو هغه یا د نقدو په شکل کې یا د اصلي په شکل کې نو بیا به هغې نه مړه صبری هغه هم تا ته نه میلاویږي نو په دغه حواله خو مونږ وګورو زمونږ د خپلې 400 DRC خو ډېر ښه کردار دی ډېرې غټې دشمنو مسلې د رور او خور یا د دوه ورونو په منځ کې یا د پلار او د زوی په منځ کې زمونږ DRC ته دا حاصل دی DRC م یو سرکاري جرګه ده د علاقو هغه روایات چې کوم دي هغه طرف ته تک پکار دی او خلکو له پکار دی چې څنګه مخکې پخوا وو په هر علاقه کې به یو کمیټي وه جرګه سیستم به او هغې جرګې به د خپل طرفه مداخلت کو چې د دوو کسو په منځ کې به څه مسله راغله نو هغه جرګې به د خپل طریق نه دواړو فریقینو سره به ملاقاتونه سټارټ شو او فریقین به دې ته اګري کړل چې دواړه خپلو کې کینې او مطلب دا دی هغه اختلافات هغه تنازع ختم کړي خو اوس خو هغه مطلب دا دی چې شته نه په پړانګ 400 کې خو د داسې نه یم څو کسان داسې دي چې هغوی مطلب دا دی په بلدیاتي سیستم کې هم دې وخت کې موجود دي چې هغوی خپل طرف نه کوشش کوي د جرګو مرکو خو هغه اکثریت چې به کم کېدو نو هغه اوس مطلب دا دی په نظر نه راځي بل توپان صاحب موږ دا کتلي دي که نه موږ به اوس یو خپل یو ورور مطالب کوو دغه سیمه کې ډېرې زیاتې دشمنۍ دي هر کور کې ټوپک وي او هغوی چې پور خرڅ کړي نو لومبۍ کوشش دا کوي چې ځان له ټوپک والو دلته کې اوس ایس فروش سودخواره
چې کوم هغوی به ځان تاجیان هم وي، هغوی به روغ هم کوي. څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې پیسو والا خلکه اوس په دې کې ملوث دي او دغه خلکه به جرګه کوي. بل دا منشي سیستم چې کوم دی که نه، لکه مرزا شو، منشي شو، مدد محرر شو، په تاڼه کې دوی ډېر کورونه را روغولی شي، خو هغوی به د جیب ته ګوري نه، هغه مسله به درله دومره وځنډوي. ګینې په دې تاڼه کې چې د تاڼه علاقې د ایس ایچ او مجسریټي خو دې وغواړي که نه، نو دې کور چې روغی خو د هغوی غواوې لنګه شي. نو هغوی پکې بیا دا مسلې را پیدا کړې وي، نو خلکو ته مسلې پیدا کړي او عدالت ته ورسوي. ډېرو د ډي آر سي نه هغوی کیسونه پټوي. د 400 ډي آر سي مشران چې کوم دي نو دا ماړه دي، خپله خرچه کوي. زموږ د شب قدر یا تنګي ډي آر سي نه چې کوم دی نو لږ ډېرې ګیلې شکوې شته دي. خو لکه دا صورت حال چې هسې څه وایه تاڼه سیسټم خو دوی وغواړي نو دوی څه کولی شي؟ حلب خان وایي تاڼې سره خو ډېر اختیار دی، ډېر څه کولی شي. که دوی غواړي نو مسلې به تې عدالتونو ته نه دي. خو دلته که ته سوچ وکړې او لږ مخکې نظر واچوې په 400 کې بعضې سیچوګانو به دا کولو، هغوی به حتی لوسه کوشش کو چې اف آی آر ونه شي. په هغې کې زه تا ته وایم چې اجاز آبادی، ولایت خانم، غافر الله خانم او داسې نور هم ډېرو که نه، خو دا درې خو ډېر په ریکارډ دي چې دوی به حتی لوسه کوشش کو چې یاره په دې وقوه کې اف آی آر ونه شي، یا به په تاڼه کې په خپله باندې مسله حل کړه. ګنې که بیا به دغه راغلو نو ډي آر سی ته به ټرانسفر کړه چې یاره ډي آر سی پکې خپل رول دغه کې. خو اوس چې کوم دی نو زیات ترې سیچوګان او خصوصا مورر سټاپ نه دي، مورر سټاپ نه غواړي چې یاره د دې کسانو په منځ کې تصفیه راشي، ځکه چې بیا د هغوی هغه یو پکې نن سبا د پراګرس مسلې هم دي. هرې سیچو او مرزا کوشش کوي چې یاره د تاڼې اف آی آر زیاتې وشي، مقدمې زیاتې درشي. حالان کې بعضې مقدمې داسې که نه چې هغه ایسیچو مرزا وغواړي نو په لومبي مذاکراتو کې هغه مسله ختمولی شي. د تاڼې خپل یو پرچیري که یو سړی بار مطلب داري په درو ملاقاتونو کې یو مسله ختموي نو په تاڼه کې په لومبي ملاقات کې ختموي. یو موږ ډېرې لیدلي، موږ خپل هم ډېرو موقعو لتلي وو، ایسیچوګانو مورر سټاپ پکې ښه مرکزي رول د کمپرومایز لپاره پلی کړی دی او هغه روغه شوې ده. خو اکثریت چې کوم دی نو مطلب داري په 400 کې نه هغه ایسیچوګان شته لکه ما راته وي غافر الله خان یا ولایت خان یا اجاز آبادی، داسې نور هم ډېر دي. هغه ایسیچوګان په نظر نه راځي، نو ځکه دې شي کې اوس چې کوم دی نو مقدمې زیاتې درج کېږي او په تاڼو کې د روغه سیستم چې کوم دی هغه اوس په نظر نه راځي. صحیح. نصرت حسین توپان صاحب او ټول اورېدونکو سره به زه یو داسې قصه متعارف کوم چې دې وخت کې موږ سره په سټوډیو کې یو ورور موجود دی او د هغه ګناه دا ده چې هغه یو تاڼې ته تللی دی او تاڼه کې هغه ملزم واخلي شوی دی. موږ ورته ملزم ویلی شو، مجرم نه شو ویلی ځکه چې په جرم کې راوستی و. او هغه نن دا درېیمه شپه ده چې کله په پټو کې وي او کله یو ځای کې پټ وي او کله بل ځای کې پټ وي او پولیس چې کوم دی نو هغه لټوي. ډېر عجیبه شانتې ماحول دی. په دې کې هغه پریس کانفرنس هم وکړو. په کار دا وه چې ډي پي او صاحب پوري ایکشن اخیستی و او دغې تاڼې محرر او سینتري چې کوم دی هغه پوري معطل شوي وو. یو خو هغه ځای کې غلط کار دا شوی دی چې ریکارډینګ شوی دی. نو یو تاڼه چې دومره پورې محفوظه نه ده چې هغې کې دننه کس ځي او ریکارډینګ کوي، نو دا خو د دغه تاڼې چې کوم دی نو کمزوري ده یوه خبره. دویمه دا ده د خپلې کمزورۍ پټولو دپاره چې کوم دی هغه راځي او هغه خو تا ته یو سبق درکړه، سبق یې درکړه چې دا ستا تاڼې حل دی، ته خپله تاڼه چې کومه ده محفوظه ساتلی نه شي او ته به راځې د جرم کنټرول به راولي او ته بیا راځې په کورونو باندې چاپې وخې او د ښځو بېعزتۍ کې او بیا د هغوی وینا دا ده چې یو سیچو راځي او زه قرآن نه منم اخواشه. لکه یو سپینګیري چې یو خپې په قبر کې ده هغه دا خبره کوي او هغه خبره بیا نه منل کېږي. د دې نه علاوه د هغه کلي څلوېښت خلکه دا ګوی ورکوي چې دا کسان موږ سره دې وخت کې په جومات کې په مانځه کې دي. نو لکه د انسانیت تقاضا، انسانیت چېرته کې لاړه چې یار تا خپل زته ونه دومره ساتلې ده، سرکار به د څه زته ونه ساتي؟ هغه خو نوکر سړی دی. ګوره زه غوره ټولو اورېدونکو ته دا وایم چې نوکر چې کوم دی دا د پارسي لفظ دی به نهه کارونه کوي، خو نن یې سیچو دی، خو مرزا دی، خو ډي اس پي دی، خو ډي پي او دی، خو ډي آی جي دی، خو هغه آی جي پي دی. نو دا زموږ نوکران دي او خو دا ده خو دوی ځان ته ډېر غټ غټ دغې صابئ نو لاړ دي شي او تکړه دي شي ځان ته یې متکه ولګوي او کور کې د ښه بېغمه کیني، حجره کې د کیني او بس هلته د خپله بدماشي کوي. کله چې ادارې ته راشي نو قام به اوري
دا مظلوم مقام دی او دا مظلوم مقام چې کم دی نو دا یو خو ګرانه وخه او بل خو استاسو چپو وخه رور مې خپل تعارف وکړ زمونږ د دې کتونکو سره نوم د څه دی او د کم ځای بسم الله الرحمن الرحیم جی ګلنور خان نوم مې دی او ناقې خرکې سره مې تعلق دی. ګلنور خان نن سبا غوستا جون په پټو کې دی نه جرم شته نه سفر څه شته یره جی د پاکستان حالات دغه صاحبي پاکستان نه بیرو بسو زلې تبا موږ کې دا چل چې موږ پاکستان ته لاړ شو ډایرکټ بس عمران خان ته لاړ شو هغه چې مل دا زه د خبره نه کوم زه د خپل سیستم چې زه د پاکستان د ادارو خبره د قانون سیستم زما ادارې په امن کې نه دي، زه په امن کې نیم، زما په عوام په امن کې نه دي، زما کلی ولس په امن کې نه دی، نو زه بس په امن کې شم. او بیا یو داسې سیزه چې لکه مطلب یو جرم دی او دغه جرم خلاف ما आवाज اوچت کو، نو تاسو راشئ ما سره ودرېږئ، نه چې ما ټارچر کې او ما تنګ کې په خبرو اترو کې، په حساب کتاب کې او په دغه کې. نو دا یو دغه حساب کتاب شو چې د 15 تاریخ باندې زمونږ په کلی کې ماسخوتن زمون په کلی کې یو شوکو شو او د چانه موبایل واغشتې شو. هغه قسم زمون کلیوالا دي خو شوکو شو او جی شوکو شو او چانه موبایل واغشتې شو او هغه الګ دا وی چې د موبایل ما نه چا غشتې نو اکس یو او ما باندې تماچا کې خدا د تماچې په زور باندې موبایل واغشتو او پتلو کې ز پرې خپل یو ورځ وښتم. نو موبایل خو واغشتې شو او کس لاړو. نو خدای شته چې دا 10 کم وخت کې کېدو دغه وخت موږ د جمعات نه راکو شو او چې کله جمعات نه ماسخوتن دی کلو کې د لکان راکو شي نو دوی داسې جمعات مخ ته جوپی کیږي، څوک پس غپ لګي څوک پس غپ لګي. دغه صاحب مونږ هم وروته خو دا وخت داسې و چې څوک د جمعات نه را روانو او څوک په جمعات کې او د مشران خو په دې جمعات کې لګ داسې لیټ مونږ کوي نو مشران له جمعات کې او دغه وخت کې ډزو شو چې ډزو شو نو چا وی چې یاره د نثار ما چې کم دی د کور د قضې سره خوا کې دي نو د خلکو ویل ک نثار مګر جګړه شو اوازونه دغه د ناراضي چې سوري دي او ډزم پکې شو. نو دغه دا چې وخت پکې لګیدو دغه وخت کې د جمعه ټول خلک زمونږ دی خواله راغلي. نو مونږ وی زما یو مرګري دغه وی یاره وی نثار ما کړ ورزو څه پته نه لګي، هیڅ پته نه لګي کو څوک زخمی وي چې سمدت یو کو هسپتال وغیرہ کنه. نو دا جابر الک چې نن سبا دوی د ملزم په دغه کې مجرم په دغه کې چولې دي دغه الک وی چې څه کوي پردي کور دی اړه ورځه ما خو د څه چلو شو چې مونږ بیا مورلو خو دغه الک او دا ورسره د ممروز خان دا ممروز خان مو او دا جابر مو ورسره د کلی سلويخ کسان نورم. نو مونږ تقریبا سلويخ وانه ټول لا نړل خو تقریبا شپږ کسان دغه ځای ته ورلو دی وقوي ته پای کې زم عموم موجودم او زما د کلی نور مرګریم پکې موجود چې مونږ ورلو نو نثار ما سره د نورو کسانو دا الک په چنچې کې واچو زخمیو او هسپتال ته لاړ. مونږ منډه تړلې والی چا وی د الک دی خو تختیدو چا چې موبایل واغشتو چا وی دی خو تختیدو خو سپاتاونه لګیدا. دغه وخت کې بیا دوی چې پولیس راځي، پولیس را یو خپل تفتیش وکړو او لاړل. بیا چې سحر شو سحر وختي نو زه د مانځنه چې رااله منزو د شم چې وده شم نو زما پلار دی هغه جمعات نه لګنا وخت راځي هغه چې کله راغی نو هغه ویل چې یاره پولیس راغی په جابر دی ورله. نو دغه आवाज سره زما د سترګې راګرا کولو شو پولیس راغی او جابر دی په کور باندې ورله. نو چې زه رابیخ شوم چې شیبه بعد مې کتن نو پولیس مونږ کرم رااله پولیس مونږ کرم رااله او د زنانو ته نه کتل زمون وړو ته نه کتل او ډایرک رانه نه وتل. قسم دې ګذر ته غپ لګوم چې زما یو وړ لور ده او هغه بلې لور ته مې وی چپ شو بری پولیس د پتر راولم د دینه مخ کې دا لو بناوه کور کې یره پیدا شو زما په ماشومان په ذهن کې د داسې ګنده شي زور دنه کو ته پوښوي. نو زه خپل ماشومان د کنزل وینا د یو سبل سنه بار ساتم چې آیا بل ماشوم د کنزلونه کی چې زما د ماشوم یې ونري او زما ادارې دی راځي زما واړه ماشومان ته په ذهن کې دا شي اچي. نو زما یو ورور ممریز نوم دی هغه اوچت کو نو ماته چې ما ته څه چل دی ما ته وی چې ستاسو نوم دی ما ګلنور خان وی ته کینه. نو زه هیڅار شوم خو زه د پسه بار وتم
چې بار وتم نو دوی موبایل کې کینول هغه نثار ما چې زه تاسو ته وایم چې یاره نثار ما مو کنه پاوی چې په ولا غي موچت کو زوی ملوچت کو او د خرکې نه یو کس نیمبل موچت کو د تاسو سره چې سپینکری پریس کانفرنس او جی هغه سپینکری چې ما سره پریس کانفرنس کړو هغه کس او د هغه زوی موچت کو نو ما چې اوس کله خپ قلار زه تانی ته لاړم ما وته تاسو سره چا په والده نو ما سره چا په سم خو خبره نه کول اول هغه سینتری را سره سلام کلام کو وسکه ما ویم تانی ته زم ویس چل دی ما سره چا په والی شو وی اجازه نشته ما نه خیر چې دا خو تانه دا خو زما استاد دا خو زما د عوامو د ټولو خلکو تانه ده نو مې تانه د خور سړی راتلی شي په کار دي چې زم ورشم چې سره ملو شم محرر سره ملو شم حساب کتاب دي څه چل شوی خو هغه زه پرې نه خودم نو زرالما چرالما نو بیا ما خام یو دغه کو یو کس میزان سره کو چې هغه دغه نه خبر شو کانسپټ ډیره خبره د ناقې خرکې د پریس کانفرنس نه پات چې کم دنو بیا ډیره مسلې به کې مه ترالی او پولیس ان خطر د موقع په دغه کې د مرګره لګیاره خو د جاوید خان د ظلمونو خپل یو ریکارډ ته د غلطو مقدمو خو بس پرې د مرګره خبرو کې بیا به خبرې کوو ها نو خبرې ډیره وګديږي چې تاسو ته د سلور 15 ورځې خبرې کوم خو اهم یو سو شارټ کټې به را واخلم او هغه خبرې به وکم سر بم نه خو کوم زه درې ورځې بعد چې لاړم نو د دوابه قومي اتحاد په دوابه کې یو قومي اتحاد یو ګروپ دی پای کې د سی ار یو سیاسي خلک راټول شوی دي او د ای پی سی غونډه کې یو تنظیم دی او هغه د سرتاج ناظم په مشرۍ کې د سرتاج ناظم په مشرۍ کې دغه دوابه قومي اتحاد جوړ شوی دی نو دا سرتاج ته مې وینه هغه ما سره لاړو نو زه دغه ته پرې خو تانه ته اله د زبن ناظم په دغه باندې اله تانه ته دن شو چې زه تانه ته دن شوم نو ما سره اوی په سم خبرې نه کولې خو د سرتاج په خبرې کولې سرتاج هغه سره لګیو خبرې کولې او زه عالم د خپل کسانو له اوی ما د ډېر جړه پریاد وکړل او هغه جړه پریاد ما په خپل موبایل کې ریکارډ کړل په موبایل کې مې چې ریکارډ کړل جی نو د اغین روستو چې زه کور ته رالم نو سرتاج ته دوی چې پدې کې نکیږي به دې کې مونږ پرچی کټ کړی دی او بس مونږ تاسو سره دا کسان نشو پرې خو دي پولیس ته پته ولګي چې د ریکارډینګ کو پولیس ته په سبا پته ولګي پولیس ته په سبا پته ولګي چې یاره دوی خو ریکارډینګ کړی دی نو چې پته وته ولګي ما ریکارډینګ نه شیر کوم ما ته چې وی چې په فیسبوک کې شیر کا ما ځکه نه شیر کوم چې ما ته پته وا کو ما شیر کو نو زما رور او نور کسان مرګري د کلیوال دا پته نه کی نه پته نه لګي چې څونه ناقصه جرمونه په نور ورچي زه د هغه یاري ما ریکارډ نه شیر کوم غي پوري بیا یې جی دا چې چل او شو چې دته پته ولګی دا چې د سره ویډیو دا او د حوالات ویډیو دا واغه ویډیو دا چې هغه بیب سره چې څه شوی هغه ویډیو د کړی دا او پای کې داسې خبرې کړي چې هغه د کور کې د اورېدو کور کې د ویلو نه دي داسې کارونه د کړي داسې د جاوید خان سره جی حوالات نه جی دا یو ټارچر سیل د جوړ کړی دی دغه ځای کې او دا خلک بوزي او ټارچر کوي هغه فلمونه کې مونږ قتل کنه موګیم بو ځان جوړ کړی دی او موګیم بو لګی کیږي او خلک بوزي اول ته او کو د کړي او کو نه کړي زه یې جی یو عام سړی ما پولیس کې نه مو ته مال یو کس راکا دی خو درې ورځې یادې زه مال ته یو ورځ لراکا او چې دا وزیر اعظم دغه د بټو د قتل الزام په ځان منی کنه به منی بالکل به منی خبره جی دا سیدا چې د هغه ویډیو نرستو زما ټول شپې په پټو په پولو او په د سپیدارو په باغونو کې تیری شي او چې کم جرم شو داغه تاسو نشته جی چې اصل کس څوک دی اصل کس اوسه پورې د نه نیولې جی خدا کم کسان چې نیولې لکه د دې صدقه دي جی کم کسان چې نیولې دي کنه دا فعل بالکل سروپ ناروا د کړی دي اوسه پورې دي ماته او خو چې د موبایل کم ځای نه ریکورډ کړی دي کو دې تماچه یادې چې تماچه ما ریکورډ کړی تماچه خو زما زه خو دواوه کې اوسېګم دا د دشمنو وطن دی تماچه خو بدما پکور کې وی ټوپک بدما پکور کې وی وسله بزو ساتما د خو ټوپک وړي دي په سلورو کورو د چاپی والی جی په سلورو کورو چاپی وخلی دی ټوپک یو دی دا و چیز په غش کې روانو نه جی بیگ هغه پاغړم به ویډیو کې د ویډیو چې په غش کې روانو وی پرونه بل ویډیو ورکړی جی ما د دوی په سفر باندې چاپو والا او ما دا ټوپک برآمد کړی نو زه ته یم چې مسلمانه تر کله پورې به ایمان له ډغره وای خبرو کې فرق دی په خبرو کې د دواړو په خبرو کې فرق تضاد دی پکې برابر تضاد دی جی د ویډیو مخکینه وګوره رستونه وګوره
لس غلطۍ به تاسو په دې کې پیدا نه دی کې دا خبره کیږي چې د جیدات څه لانجه ده جی، او دا هغه بیا سړی د دې ځای نه نه دی راغلی. ابیاله لانجه ده نو خیر دا بیا لانجه چې کومه ده کنه لکه دا د جیدات لانجه ده او دا سړی د بل ځای نه راغلی دی. تاسو ډیر ښه تاسو کو ډیر زبردست تاسو کو دا کور چې کم ذاتی دي دا زما د ماماګان دي. ها خپل ماماګان مې نه دي، ماما خیل مې دي. ها د مور د طرف نه دا زمون تر ګوران دي. د هغوی دا کور دی دا جیدادونه دي. دغه نثار ما چې کم دی دا پکې دوی ډېر پخوا چولې دي او کرۍ مري یې نه غوښته. اوس زه دا نه یم چې هغه په هغې قابض شوی دی او هغه غشتې دی، هغه د هغوی خپله لانجه ده. هغې کې عدالت کې کیسونه روان دي او په عدالت کې پکې نه دا کوم چې جوبل شوی دی د دې کور سره څه تعلق دی؟ هېڅ تعلق یې ورسره نشته. هېڅ تعلق نه دا چې کوم جوبل شوی دا صرف او صرف زم کلیوالا دی. دا ستاسو کلیوالا صرف کلیوالا دی، نه زما رشته دار دی، نه د نثار ما رشته دار دی، نه زما د دې ماما خیلو رشته دار دی. دا صرف جوبل شوی دی. بله خبره مې دا کوله جی چې ایسیچو جاوید خان پکې دا د کور معامله اوس ذکر راواچوله. د کې یو لومبني یو پریس ریلیز راغی کنه جی، په هغې کې لیکي چې یاره داسې چلو خو هغې کې د جیدات ذکر نشته. هغې کې د جیدات ذکر نه دا دوباره پکې د جیدات ذکر په دې ویډیو کې په دې ویډیو کې وکړو چې داسې چل دی چې دا خلک د دې ویډیو نه دا ما چې کوم پریس کانفرنس کړی چې د دې نه د خلکو ذهن واړی. ها د ذهن اړولو د وجې باندې دغه د دوی د جیداد او حساب کتاب مسلمان زه په خپل کور کې اوسېږم، زما شکر دی 106 جیوه پټۍ شته، زما شکر دی اجره شته، زه په خپل ځای کې اوسېږم، زه د خپل حساب کتاب کوم چې ما سره به څه کوې. تا زما په کور چاپهوالې ده، تا زما رور اوچت کړی دی، برناقه تا قسمه قسم ټارچرز دې پې کړي دي او په هغه ویډیوګانې دې کړي دي او په ویډیو کې په هغه منلي دي. ویډیو کې زما رور منلي هم نه دي جي. دا هغه بل چې کوم زما کلیوالا دی جابر امنلی دي وی دی را سره. نو د خدای مسلمانه چې یو په یو ویډیو کې وی چې یو کس دی او بیا په هغه بل ویډیو کې جوړې د خپل نمبرو د پاره د خپل پرچو ډکول د پاره د افسرانو ته بالا افسرانو ته ځان خکول د پاره د غریبانانو سټونه ماته او وی چې یاره زه چې کم دی نو زه د محافظم د عوامو محافظم. یاره جی زه تاسو ته قسم وخورم نو ګناهګار به نشم. کم کس چې جاوید خان ته ښه وی نو خدای پاک دې دغه کس دک جیب جاوید خان له ماسخوتن په لار باندې ورولي او چې د موبایل مخې ته راشي او هېڅوک هم ني. زه بیا درته ووایم چې جاوید خان څونه اوبو کې زه نوم نه علم هغه هلک نه اوس هم زه معذرت کوم. معذرت دې ځکه کوم چې هغه پرون ما ته راغی ما ته وی ګورې هسې نه چې زما نوم والې خو هغه نه زه معافي غواړم دا خبره زه دې کې کوم. هغه دی جي شبقدر کې دکاندار او هغه ځي په موټرسایکل او په موټرسایکل ځي او راځي. هغه ته ما ته وی د څو ورځو نه راته موټرسایکل خراب او د شبقدر نه را روانو ما نو چې کومه چینچه کې زه کېناستېدم زموږ کلي ته نه راتله. هغه د بټګرام نه لږ مخکې د کانګړې روډه پورې راتله. وی چې هغه روډ کانګړې روډه پورې چینچي راله او هلته هغه زه کوز کړم نو زه بیا کور ته پیاده را روان شوم. نو یارې جي کو تاسو کتلي تاسو چې کله د بټګرام نه روځئ نو د خرکې او د بټګرام تر منځ موړ هم د وقه پټیم راځي. دغه موړ سره موبایل ولاړو او دغه زمونږ دغه کلیوالې ودرو. نو هغه سبزي اغشتې وه ټماټر پیاز لوګان په یو شاپر کې بادرنګ او باټینګر بس هغه وایي چې ما سبزي اغشتې وه خو ما سره 2 تیلې لاس کې وي چې زه رالم چې څه کوې لکه وي ما ته چې کلي ته روان یم دا زما کلي دي ښه سلام کلام یې وکړو. وی اکس ته یې وی چې وی لټوه وی اکس لږ ساوه شو نو هغه ما ته چې کومه خبره کوله نو هغه د ویلو نه ده هغه صاحب دغه یې ورته وکړو هغه صاحب خبره یې ورته وکړو وی لټوه یو قسم کنځل یې ورته وکړل خپل ملګري ته او ورته وی لټوه وی د کنجر بچي او هغه بله خبره یې ورته وکړه. نو هغه اسپۍ لګي کېدو دی لټو نو د ده نه یو دغه برآمد که بټوه هغه بټوه دي واغشته په هغې کې 18,600 روپۍ وي. دی وایي چې 600 یې یو راکړې او په هغه 18,000 روپو کې 500 بل راکړې او نورې ټولې د جیب کې واچولې او جیب کې واچولې او وی ما ورته چې یاره جي دا زه دکاندار یم غریب سړی یم دا تاسو څه کوئ. نو بیا ما سره بادرنګ ومو نو ما ته یې ذکر وکړو چې ګورې زه ګورې او نور تاسو پوه شئ ریډو دي نورې خبرې به ډېرې نه کوو که نه نو هغه صاحب خبرې راته وکړه. نو زه تاسو ته دا وایم چې دا سړی چې کوم دی دا زما محافظ نه دی جي
د په دغه تا چې اوس د کم دنګل تر دنګلې دي کنه تا ته یاره جی ډېرې مسلې راځي دونه مسلې دي جی ما ته مخکې مسلې راځي اوس زه پریس کانفرنس سره راغلی وم شهرزاد صاحب سره هغه سار اوس مې یو دغه کتو پوسټ هغه زما دغه خلاف یو پوسټ کړو زما خلاف نه دی خو بس زه په خپه شوم او هغه راغلی ګیلې لوم ها صحیح ده هغه راغلی ګیلې لوم ما او ټلیفون مې ماته کوم شاه صاحب راغلی ما یو ګیلې راته کوم وی ویا نو وی نه پیژنم میسو کې ما فلانی یم جی نو جبیه او پیژن ماته وی بچی زه خو شاپینګ لته ما او ډیره خبره راځي صحیح ده سبب سره ملو شي شاه صاحب بس پیول دي کنه او پیول خپل خبره ده ګوره هغه دا خبره کړي چې دا زمونږ اداري دي د تسبق کته زجی دا زه د پاکستان اوسیدونکو مجي دا ادارې زما اداري دي دا د پاکستاني اداري دي او زه په خپل ادارو باندې خپکیږم که هغه پولیس دي که هغه پوج دي که هغه د اری محکمې والا خلک دي زه په دې خپکیږم تفتیش لکم درخواست ورکړی دیغه کې سو شو یاره جی تفتیش لمه دقه ګیلې راغلی ومه تفتیش لمه درخواست کم ورکړی دی نو یو پیج دی هغه پیج نوم نالم د پولیسو پیج دی هغه نه یو دغه شایع شو شعر یې کو چې هغه ما وکړو هغه کې تفتیش سره یې ویلیو چې دا ایسیچو صاحب چې کم دی نو دی چې کم دی داسې دی چې دی بېګناه دی د خلکو رانیولې دی نو یاره جیز د په دې باندې ډېر زیات خفه په دې شوم چې تفتیش د سره شوی نه دی زه دې څلوېښتو کسانو سره څوک یم زما کلیوال دي دا زه چا سره ته بوځم پریس کلب ته که پولیس لین ته بوځم که د ډي پي او دفتر ته بوځم هغوی ما سره عرضې ته ځي بله خبره جي چې بل ماسخوتن داسې چل وشو چې دا کسان په جیل کې په تاڼه کې او بله خبره دا ده چې دوی وایي شهرزاد صاحب پکې یو خبره کړې ده چې یو سړی دی او هغه مجرم دی نو هغه به عدالت خبرې دي عدالت لپاره موږ درخواست ورکړو چې هغه کیس وکړو نو ماته وی په 2 تاریخ پکې داسې چلیو کو جج صاحب په 2 تاریخ پکې دغه وکالت نامه جمع په 2 تاریخ ولا ورکا هغه پکې هم نه کتل نو زه زما روح خو په 2 تاریخ روزي خو زما آیاس شو دي صحیح د خپل آیات اوس خو دغه کو بیا توپان طرف تر اعظم او بیا تفصیلی خبره ترې کی زه دا وېما چې دا کم د 2008 کې دا خلک راغلي دلته کې بادشي وی دي نه دي دا دیو خبره کړې دا د 8 نه دي زه منم زه د هغې په سر نه ودرېږم هغې بردي خلک دي او دا خلک زما ماماخیل دي صحیح دی جی دا نثار ما چې کوم دی د پیدایش لانجه مانجه خو نشته دا صرف غلا وا او هغې کې دی کسان اوچت کړل او بیا پکې سیچو صاحب د دې دغه چې کوم دی د دې جایدادونو ذکر راواچو او د دې لپاره راواچو د جایدادونو لانجې شته د جایدادونو لانجې دا نثار ما چې کوم دی دا د کور کې اوسېږي دا کور د نثار ما نه دی صحیح شو دا دغه کسانو دی هغه کسانو د ادرب وغیره امروز خان ادرب ناغه دي کې گیر دي هغوی مالدار خلک دي او د سیچو ته ارس پروف ورکړي زمانم سیچو صاحب چې دا خبر استا صحیح ده چې نثار ما په پردي کور کې دی هغه استلستا کار دی نه عدالت کار دی او دغه کار دی هغه خلکو کار دی خو ته چې اوس دغه بل سیز لا د چاپو لا زما دا چې زه ته کم سیز یادومه د ډز لا دا چې پکې بېګناه کسان بوتلي دی بل رنګ ورکې هغه شی پې راچې ته په بار هغه شی راچې زه تا ته د هغه بار هغه سیس ته پوس د هغې کړی نه لګي د هغې کړی نه لګي جي او هغه ذکر زه د سره نه کوم زه د سره د جابر د ممریز لکه دا خو دا خلکو ترمنځ هم یو دښمني مخې ته راځي که نه چې په ځمکه باندې ما ته ډز وشو یا په کور ډز وشو نه جي نه هغه نور کسان چې کوم دي چا نه چې موبایل اخیستی شوی هغه د دې کور سره د هغې څه واسطه نشته جي کم چې زخمي دي کم زخمي دي دې سیچو صاحب یو جنجال غونډه کې جوړ کړی د هغه طرف نه پې هغه خلک راواچول د دې طرف نه پې موبایل والا راواچو د دې بل طرف نه پې د کور والا راواچو او د دې بل طرف نه پې زمونږ د لانجه پکې دننه پټی خلک کنفیوز کوي غونډه کې چې دا به څنګه چلی چې خلک وایي چې مړه دا خاصه لانجه ده سړی دا مونږ تا چې دیوالات کې د لیک ته موبایل نیونه تا تپوس کړو چې تا زه ریکارډینګ کوم که نه نه جي نه اخو ما جیب کې خو دی تاسو به کتري پای کې نیمه تیاره ده او نیمه رڼا ده او د حوالات کې څنګه ویډیو کې حوالات کې خو ویډیو کولی داسې نه شي چې موبایل د مخامخ نیولي نو به هغه ځای نه کړکۍ نه دغه ګوري ایسیچو ګوري او دې نه دی خبر دا دې تا سره خبرې کوي دې خبر نه نه دې کوم ځای نه خبر دی جي دې څه نه دی خبره او دې یو ځای نه دی خبر زه رالم او دا ماته دا پته نه و چې په ویډیو کې بدون سنسنیخیز معلومات راځي
ما خو وی چې زه به یو ویډیو کوم او بیا چې کلی ته لاړ شم خلکو ته ویم چې یار دا خو بې ګناه دي سړی دا وګورئ کنه ته پېښ وې او موږ سره جمعات نه وروتو هغې کې هغه دونه سنسنیخیزې خبرې وکړي چې د هغې خبرو په وجه باندې دغه چې کم دی ایسیچو نه زه کور کې پرېښودم نه په حجره کې پرېښودم نه په کلي کې پرېښودم ښه بیا چې کله دوی تاریخ او زموږ ولتلو نو زه چې په کومو لارو تللی ما جنپور ورته وایي ډېره شاړه لاره ده تاسو به کتلې وي میري ورته وایي زه په هغه طرف وته یم او ده ماته یو موټر د خرکې نه بار ودرولي او یو یې ناقې ډاک سره ودرولي ده ته دا پته وه چې دې کله روزي زه به وبسه کېږم نو چې زه کله ناقې ډاک ته ورسېدم ماته چې پته ولګېدو ما پسې موټر راواچو ناقې نه چې کله وځي نو پټي دي په هغه پټو کې زه عدالت ته ورسېدم چې کله زه عدالت ته ورسېدم نو زما نور ملګري عدالت کې ما ته وی ته کوم ځای کې ما یې د رسېدو والی مې مه راځه ما یې ولې وي تا ته پولیس ناست دي وی پولیس درته ناست دی بټګرام نور پولیسو دوه او هغه صرف د دې لپاره درته ناست دي چې یاره دوی به د تاریخ له دې ورونو ته حاضرېږي دې رور ته او دې به مونږ دغه کوو اوس یاره جي زه دا وایم ما ته اوس یو بل قسم خبر وکړي د ماښام نه مخکې کور ته ځان نه ورسوه زه په دې یاره کې یم چې دې ایسیچو صاحب خو د خپلې ترقۍ لپاره په علاقه کې بله دښمنۍ طرفګنۍ جوړې کړي سبا که دغه غل پیدا شي ایسیچو صاحب به څه کوي که سبا چېرې دې خو هغې پسې کوشش غل بلې پیدا شي چې هغې پسې کوشش شروع شي کوشش به بسه نه کوي که کوشش یې وبسه وکړو نو غل به پیدا شي دا ایوب خان صاحب کیدای شي چې خدای پاک هغه غل داسې کي چې خلکو ته ووایي چې لکه دا کار ما کړی او خبر څرګنده شي نو که غل پیدا شو نو دې به دې خلکو سره څه کوي دا کم خلک چې د ټارچر کړي دي او د دې کمو خلکو د کورونو ته دی ورغلی دی او د خلکو بېعزتۍ د کړي دي نو زه په دې اریان یم چې دې به کوي څه نصر حسین توپان صاحب خبره هم په جرګه کوله او بیا هم په دښمنۍ کوله جی یو بل خبره پکې دا راغله جي چې په سبا باندې مونږ کله د 40-50 کسانو سره د کس لیدلو که نه نو دوی داسې مونږ ته ووایي چې تاسو د دې کس سره خبرې وکړئ دا چې کم کس لګېدلی دی تاسو د سره راضینامه وکړئ تاسو دلته څه کار نشته نو دا 40-50 کسان د ماسخوتن د مانځه نه چې څنګه راکوشو نو مونږ لاړو خصیب له او ړومبی مې ورته ده ووایي چې مونږ ستا پوښتنې له رالو بیا به وروسته ګورو د خصیب پلار تلو دغه ته پېښور ته تلو او مونږ سره 40 کسان بیا زما یو ملګری و هغه ماته وایي چې دلته خو خصیب له ته رالې او یو حاجي صاحب ورسره و هغه موږ سره ډېرې ښه خبرې وکړې بیا چې مونږ د هغوی نه راووتو نو د ملګري ماته وایي چې دا 40 کسان خو تاسو هر وخت نشئ بوتلی راشه دا تانې ته بوځه مړه نو ما چې کله سوزکي ته رینګ وکړو 2 چینچانې وې څه موټرسایکلې وې نو یارې جي دونه کسانو چې ماته د ملګري رینګ وکړو ماته یې وایي چې دا کسان ډېر دي او دا تانې ته بوځه نو چې کله ما د سوزکي ته رینګ وکړو 2 پکې چینچانې رالې څه موټرسایکلې وې نو مونږ تانې ته روان شو چې څنګه سوزکي ته ختو دغه وخت کې چې د بټګرام موبایل راغی او دا ګڼه ګوڼه یې کړه څه چل دی څه چوي زر د موبایل نه راکوشول په هغې کې نوم مانه غلطېږي او ویرېږي مرانه هغه پولیس والا زه پېژنم هغه مونږ سره ډېرې ښه خبرې وکړې ما ته یې وی چې څه چل دی ما ورته وی مونږ تاسو پسې درتلو مونږ پسې څه راتلی مونږ ورته ایسیچو صاحب پسې تلو د دې دپاره چې مونږ چې کوم یو دا مونږ چې کوم یو نو دا بېګناه یو نو دوی وی چې څنګه بېګناه یې دې کې خو ریکیوري شوې ده مونږ ورته د کوم طرفه پکې ریکیوري شوې ده نه موبایل شته هېڅ هم نشته جي دې ما ته هغه موبایل وښیي چې دې کوم وایي چې ما پکې ریکیوري کړې ده هغه موبایل دې ما ته وښیي دا ایسیچو دې وښیي دا حسیب دې وښیي چې څوک یې هم ښیي نو دې ما ته هغه موبایل وښیي بله خبره ده ده ما ته وی چې تاسو خو اوس ځای خو ایسیچو صاحب نشته ما ورته ایسیچو صاحب خو نشته ته خو یې که نه وی زما چې کوم کار دی زه به هغه دله وکړم دې دوران کې زما یو ملګری دی هغه د جومات نه قرآن مجید راغشتی دی زموږ کلیوالا دی او هغه د جومات نه قرآن مجید راغشت ما ته پته نه وه بس هغه ډایرکټ په قرآن مجید باندې لاس کېښود د څادر نه یې راوویستو ورته یې ویل جي د دې قرآن باندې زه لاس ایږدم او ما سره چې څونه کسان نور دي دا پې ټول لاس ایږدي چې دا جرم دي نه دی کړی دا کسان مونږ سره و هغه وایي چې تاسو څه وایې نو تاسو به ایسیچو صاحب سره وایې زه د هغه ماتخ یم او زه څه نشم کولی مونږ خو مطمئن هم کو بیا ده وایي چې یاره تاسو به سبا داسې 8 بجې راځئ 9 بجې به راځئ نو ما ورته ووایي چې یاره دا خو ټول کلی دی زه چې 8 بجې یا 9 بجې راځم نو 8-9 بجې خو چې زه راځم نو یوازې به راځم یا به 2-4 کسان راولم ولې چې دا خو ټول مزدورکاره خلک دي او دوی خو مزدورۍ له دي وخت خو فارغ دي ماسخوتن ټایم دی دوی یاره وي بس دغه خو دې سره زه څه نشم کولی مونږ وی صحیح ده د هغې نه مونږ رالو او بیا چې خبر شو
نو بس دغه سېچو دی او دغه زما منډې دي ته پوه شوې ولې زما غلطي دا وه چې ما په حوالات نه ویډیو کړی همت په نه بیلې او خپل کار به کې نه اسد حسین توپان صاحب خبرې خو تاسو واورېدلې هغې نه پس چې کوم دی دی ښه په منډه کړې حلب خانه یو خو دا ملګري چې کوم دي نو دینه بنیادي او غلطۍ دا شوې مقدمه ټیک در شوه یا غلطه در شوه دوی له پوري کوټ طرف ته تک پکارو چې دوی په دې سیچو باندې دعوه کړې وي د بایسې باقاعده پنکو پښتو کې چې خلک راشي نو بیا خپل خلک ځایم خرڅوي خو هغه خپل عزت او خپله پښتو په دې کې له درېو څلورو کورو بېعزتي شوې را په کار چې دا درې څلور کور دومره غریبانان نه چې په 100,000 روپۍ به دوی وکیل له نشي ورکولی په کار چې دوی وکیل نیولی وي او د ایسیچو خلاف مطلب دا د هتک عزت دعوه هم کړې وي او په ایسیچو باندې بایسې هم کړې وي تر کومه پورې چې د بټګرام د ایسیچو خبره ده نو پته نه لګي چې ډي پی او صاحب ولې مجبور دی یا د بټګرام د ایسیچو لاسونه ولې دا نه اوږدري حالان کې ایسیچو بټګرام او محرر سټاف چې کوم دی دا ړومبي فرصت کې په دې ویډیو چې په حوالات کې ویډیو ولې شوې را د لږ پټه کړې ده یا ښکاره کړې ده خو په حوالات کې ویډیو ولې شوې را په دې کې ماتل کول پکارو ایسیچو او محرر دواړه خو هغه په غټو غټو واقعاتو کې نه ماتل کېږي د هغه ته زه یو مثال در کوم یو ځل زه د بټګرام په تاڼه کې په یو جرګه کې ناست وم او یو کسو په هغې ورسره کسان نښتي وو چې دا بې ګناه راوستی دي او ده وی نه ګناهګار دی اخره که فیصله په دې راغلی وي د یو چینچی ډرایور دی او زه غر اولم او پرې پاسه وي چې او دی مطلب دا غل دی او زما چینچی کیسه ما خلکو ته یې بس ټیک ته راوله که هغه پیوي نو بس بیا خو غل دی بیا پانسي که موږ د له اختیار در چینچی هغه ډرایور چې راغی نو هغه له هغه سړی روغ کو نو ورته وایي جرګې والا کسان هم ناست ورته وایي دا پېژنې وایي نه وی تا چې سیچو صاحب ته ویلي چې ما یاره سامان چې کوم دی ما په خپل ګاډي کې دلی وړ او دته مې په دوکان کې وغورځو وی نه ما خو نه دي ویلې داسې یاره چې ګړه شو هغه سړی په ګیلاس وویشته ما ورته یې دارې څه وکړل سړی ما هم بیا په خبرو حالان کې زه خاموش وم ما ورته یې سړی ډېر زخمي کړ یاره د وختي داسې وی اوس داسې وی نو ما یاره جي دا راته ووایه چې وختي ولې داسې وی اوس ولې داسې وی خو وختي چې ته وایې نو دروغ وه وختي د داسې نه دي ویلې دا د ما انکو دی که خال دی زه خپله په هغه جرګه کې ناستم او د بټګرام ایسیچو ګورې کوي داسې چې دی به اصل ملزم نه دی هغه ته به لار ورکوي او بې ګناه سړی چې کوم دی دا به دی په دغه کې راولي خو خدای دی چېرته پړانګو ته راولي او دی زما په علاقه داسې کار وکړي نو دته بیا د قانون هم پته ولګي قانوني جنګ به ورسره کوو نو زه دې خلکو له مشوره ورکوم چې دا خلک دي د خپل عزت دا وه او د ایسیچو خلاف بایسې دا په عدالت کې وکړي ګنې په کارو چې ډي پي او صاحب دا خلک دې ته نه وي جوړ کړي چې دوی عدالت ته لاړ شي په کار چې پوري په دې ویډیو باندې مطلب دا چې ایکشن اخیستې شوی وي او ایسیچو مرزا ماتل شوی باقي خبره اوس خو اف آی آر شوی دی او اف آی آر کې مطلب دا دی دغه کم کس سره چې دا وقوع شوی را زخمي چې دی موبایل ته اخیستې شوی دی اوس خو هر څه د هغه خوله کېږي دروغ وي رښتیا وي د هغې نه به هغه لوی ذات خبرې او دغه بټګرام ایسیچو بتې خبرې چې دا بیان ته دې تیار کړی دی په قول د دوی او که نه هغه خپله داسې وایي خو کله چې داسې مسلې راشي او خبره کوټ ته شي نو بیا به ته قانوني جنګ کوې نو د هغې لپاره بیا مطلب دا دغه وسایل یې هغه خپل وکیل مطلب دا یو وکیل به داسې دغه کوي بعضې پریقچرو کې داسې شته چې هغه دا قسمه ظلم وشي نو بیا د سړي نه پیسې هم نه هلي خو په پېښور کې ډېر زیات دي دلته مطلب دا دی په 400 کې هم شته او 400 د بار اسوسیشن خپل یو سلم په دې دپاره کولو کړی دی چې چا سره زیاتي وشو بلکل موږ له راتلی شي خو دا ملګري چې کوم دی نن دویمه درېیمه ورځ د مطلب دا دی دوی په صرف میډیا طرف راټینګ کړی دی او قانوني جنګ نه کوي دوی له پکار دی چې قانوني جنګ وکړي بل دا یې خبره کوي چې یاره په ویډیو مطلب دا دی ما ته دومره اور دی چې د کله په پټي کې شپه کوم کله د سپېدار د لاندې نو لکه په تاسې په یار د خو ته مخامخ ته غشه که ونیوې نو مطلب دا دی ته به ځان له بیا هم ستا وارثه نشته او په کوم دغه برې نیسي ستا خلاف په ویډیو کول په ویډیو کې مطلب دا دی چې
دا ایسیچو ګناهګار دی دا کم وخلو ذکر غوتا پرس کانفرنس کې قتل وکړ دا مورر اسره چې دی ټوله 400 منی دا بلوچستان غ دماکونه منی رنګو غونه منی هغه منل خدا سي یو کار دی په دې بعضې مطلب دا په پولیس کې موږ د ادارې خبره نه کوو په پولیس کې ډېر ایماندار خلک هم شته خو ډېر پکې داسې شته لکه جاوید خان چې هغه د پورس د بدنامۍ ذریعه ګرځي خو ما مخکې هم تا ته ویل افغانه پته نه لګي چې د جاوید خان لاسونه ډېر اوږده یا مطلب دا سیاسي مداخلت دی چې ډي پي او صاحب بې بصر حالانکې د ده خلاف شکایتونه یوازې د دې ملګرو شکایت نه دی د ډېر مطلب دا داسې واقعات دي چې په هغې کې جاوید خان د خپلې وردی د خپل قلم اختیار غلط استعمال کړی دی او خلکو سره ظلم کړی دی زیاتې یې کړی دی او د تشدد خو د هغه ریکارډ دی د دوی یو ویډیو ما کته حالان کې دا کم قانون دی په پولیس رولز کې د اختیار نشته په تعزیرات پاکستان کې سیچو سره د اختیار نشته چې د هغه ته په پوزه کې مرچکې چوه یا د هغه مطلب دا د بدن په خاص نازک ځای چې کوم دی هلته ته مرچکې چوه په دې هم چې ډي پي او تپوس نه کړي حالان کې دا انویسټیګیشن نه دی یا خلک کوئی کسټډي والا دا کسټډي وال نه دی ګورې دا کسټډي چې قابل پولیس افسري دا دی په خبرو کې په سوال جواب کې د دنه انفارمیشن علی او کم سړی چې ګناهګاری او انویسټیګیشن افسر مخلصي موږ لیدلی دی ډېر قسم په خدای که ملزم ته ډب ملو شوي او انویسټیګیشن افسر ته مواد راوتري داسې ډېرې قصې ما د منیر خان نه اورېدلي دي او بیا مې د هغه ملزم نه تپوس کړی دی ما ورته یې ستا د خدای په ذات قسم چې ستا بېعزتي شوې ده نه نه وروره نو ما یې تا چې را جرم ومنه دا جرم ما کړی و ځکه مې ومنم نو کله چې پولیس افسر ایمانداري نو دی به تشدد نه کوي دی به وال نه کوي او دا جاوید چې څه کوي دی خو مړه بالکل د انساني حقوقو عالم خاموش دي حالان کې ته د یو سړي مطلب دا دی خاص ځای ته ته مرچکي څنګه دغه کوي د یو سړي پوزه مطلب دا دی پوزې ته مرچکي دغه پوزه خو دا بس وړه خبره ده خو په ویډیو کې چې ما څه اورېدلي دي نو د بدن په نازک ځای کې مرچکې اچولې شوي دي نو دا ډي پي او درې ښه دا نور تضادات وګوره که نه دا دوی چې بیانونه ورکوي کله وایي د ځمکې لانجه ده یاره د ځمکې لانجه خو ما دا په دغه علاقې ته زه ډېر ځم راځم او علب خان به یې تا ته هم پته ټولو صحافیانو ته هم پته بعضې واقعات چې داسې وي چې نو بیا پکې زما دلچسپي وي زه پکې معلومات کوم چې یاره دی کې کم فریق پاقري پولیس په غلطه ری که دا فریق په غلطه کمې پورې چې د دې ملګرو وقوار دی کې سراسر د ایسیچو جاوید چې کم دی دا په غلطه ری په دې کې ظلم شوی دی په دې کې د اختیاراتو غلط استعمال شوی د دې نه مخکې بل یو ایسیچو په هغې کې یو وسپۍ لګېدلی و په موبایل کې او هغې کې دا خولو چې فایرنګ چې کم دی نو د دې طرف هم شوی دی او د دې طرف هم شوی دی او فایرنګ چې کم دی چې په دې طرف هم کېده او د دې طرف هم کېده نو موبایل ولې نه لګېده سپی دننه په موبایل کې لګي نو دال مې کچ کاله کاله هې د هغې نه مخکې کال چلېدلی چې ما یو کس نیولی ورسره مې تماچې نیولی بیا په هغې هم خاموشي ده بهر حال هغه کیس چې کوم دی هغې کې بیا جرګې مرکې مو هغه کسان چې کوم دی هغه هم خاندو ته لاړل ځکه هغه په یار ټول غلط و ما له راغلي و ما سره بیا پرس کانفرنس د بټګرام ته اکثر داسې سیچو راځي چې به د اختیاراتو غلط استعمال کوي به د وردی غلط استعمال کوي زه ډي پي او صاحب ته وایم ډي آی جي صاحب ته وایم آی جي صاحب ته وایم چې د خدای لپاره د قوم د دغې سړي نه خلاص کړي او د ده مطلب دا په دې علاقه کې خو د ډي پي او صاحب چې کوم دی د سپیشل برانچ په ذریعه د ډي ایس بي په ذریعه خو قول دی قسمي کی چې د علاقې ته لاړ شي او د جاوید خان خلاف یو سروې وکړي د عوامو نه معلومات یو کال اخلو چې خلک څه وایي هلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی جناب خیر دی جی مرضی خبرې کوي ډېره ښکلې خبرې وکړلې څو خبرې کوي جي کوم ځای را نعمت خبرې کومه ښه جي ښه خبرې بازار نه ښه جي دا خبره ما کوله جي او په پاکستان کې نن سبا څه بل شان د قانون شروع دی کوم سړی چې مجرم یا جرم کوي یا به پولیس ته مخامخ مګرد خو ته ماته نه وایي هغه ته یو کوټ چاپروال بېګناه دوه لکان یا بوده چې هغې نسوار هم نه کوي چې کوم سړي چې تاسو نه اوسم د پولیس عدالت ته نه وایي او دا پټه کې په چاپه کې بېګناه خلک بول نو کلي خلک په ټول لاندو
لانګوټانې د غیر او دین سو وي خو نو سوالم نه چې کوم کې نه غراوه ده هغه د ګرځي د اسمت نه وي صحیح شو جی الله دې رحم وکړي آمین ملک نظام د دې خلکو نه مګدوت دي الله پاک دې الله خپل رحم وکړي آمین آمین ډیر مننه چې کال کولو تا کال پکې دوه خلک چې خلک سوي خلک السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لوحان بھائی تاسو خیر خوري خیر دی خیر دې کامیاب شي جی یو خبرو کړو زه دوی ته دا خبرو کوم چې تاسو په حق یې کنه او تاسو لکه خبرې رښتیا کوي نو تاسو وکلم نه ناکام کېږي زه ورته چې خیر تاسو په خپل لار باندې صحیح ځای کنه لکه تاسو ګوره دوه فوټو کې شوی دومره لکه تاسو خو ارڅ کولای شي تاسو د خپل عزت لپاره ارڅ نه غوښتلی شي نو خیر تاسو لکه خبره مخامخ کې چې لکه داسې حساب شوی دی نو تاسو کله وضاحت کېږي مو لکه تاسو داسې مه کوئ چې تاسو دوی نه پټ پټ ګرځئ دا خبره تاسو ښکاره کړئ که نه صحیح او انشاءالله وایم چې دله خو به الله پاک بري ورکړي دوی به بري شي چې بې ګناه وي هغوی نو کولي که هغه د خدای به وباسي خو په دې پاکستان کې خو الله یې رضا شي خو د دې روغ خبره رښتیا ده چې کوم مجرم وي نو هغه ښه ښکاره ګرځي هغوی ته څوک ښه نه وایي او کوم فارسي نه کوي هغه ګیري هغه وال ټکول هم کوي خو چې دا باندې چې پنځه شپږ کسه راټول شو تا روان وخي او زخمي کوي د هغوی باندې بیا تا سره ډېره دغه کوي خامخا به ته هر څه مني هغه ټایم ګوره چې د والو لاندې راشي نو خلک هره خبره مني بالکل نو هغه رول به قسم کړي نو دا به د خپلو والو د لاسه منلي هر څه چې وي خو لکه زه یم چې خدای پاک ته ولې بس بري ورکړي خو زه د ورور ته یم چې ته کله دغه کېږم چې لکه ته د خبره باندې کاڼه کېږي دا خبره ته مخکې بوځه او د بل ډول خبره وکړه چې دغه یو کس یادې شي لکه د ده لاسونه ډېر اوږده دي د هغه نو که هر لرې په شرعي لار ده نو دوی به څومره پورې ظالم وي د ده به څومره پورې ظلم چلېږي د ده ته دومره څوک ښه نه شوی دی دومره په پاکستان کې په یو دغه کې په یو طبقه کې به دومره څوک نه چې ادم ورشي صحیح ډېره مننه خورې ښکلې خبرې مو کړې مهرباني هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام هلو صحیح ډیر زیات کالز را روان دي اخیری به تاسو خبرې کوي تاسو وخت سره ترسي تاسو خبرو کړه چې یاره جی زموږ د یو مرګري خبرو کړه چې تاسو 22 وکړي نو 22 ته هم درخواست جمع کړي خو د 2-3 ورځې پکې چټي و صحیح د ګل په اړه به نتیجه راوځي او د ګل په اړه د هغوی ضمانتونه هم دي زما د هغې د بار راوتو ته څه تادي نشته جي صحیح هغوی که بار راوځي او که راونځي زما عزت لاړو په پښتو کې یو متل دی وي که منګي مات شو که مات نه شو تنګ یې لاړو درزه یې لاړو داسې چل دی جي چې که هغوی راوځي او که راونځي هغه چې راشي د معاشره کې د مرګرو سره د یارانو دوستانو سره دوی په کومه معذرت کوم مرګري 22 ډي پی او له درخواست ورکول نه لري 22 عدالت کې جج سره جی بالکل شیشن کې وکیل او وکیل ملي نیولې دی وته اول ته مې 22 کړی دا او زمونږ عدالت چې کم دی نو دا دغه دی حدیث دی هلته مې بیګا مې وکیل سره خبره کوله هغه ماته وی چې 2-3 ورځې چوټي ده ننم پکې چوټي ده سبا هم پکې پرون خو پکې 12 کې چوټي و نو هغه ماته وی چې 3 ورځې چوټي ده او 22 ته به ان شاء الله دا کو او بل خبره دا دی خور یو سوال کو هغه سوال دا کو چې ته همت ما بیله نو هر جی ما خو تاسو ته وی کومنګي ما چې کومات نشو درځه لاړو او چې کوم هغه سختی و نه هغه په ماته را شو هغه ویډیو ترکمه پورې ما نه و شیر کړي نو هغه وخت پورې زه ډېر زیات یریدم مو په ما ډېرې زیاتې چاپې لګېدې نو هغه اوس ما ویډیو شیر کړه اوس ما ته څوک دا نه وایي چې پولیس هلته ولاړ دي یا پولیس دلته ولاړ دي هغه کم سیس چې کوم هغه دی چې کم د سیس نه یریدو هغه بار شو ده خو وی چې دا ویډیو اوچته نشي دا ویډیو خلکونه ګوري نو ویډیو خو اوټ شوه چې کله اوټ شوه نو دی اوس ما سره سیاسي جنگ کوي سیاسي جنگ دی ته وایي چې زه کله پریس کانفرنس وکم نو په سبا او پس د پریس کانفرنس کوي زه ته وایم جی او جی زه ته وایم حق ته غواړي کې غلطي وکړي ډېر تضادات پکې راشي او یو خبرو کې بل ځای کې بل وکړي کنه بل جی بل خبره مې دا کوله زه ستاسو په وساتت سره او ستاسو د چینل په وساتت سره دوی ته دا وایم چې په پریس کلب تمارو غواړي ورسره دې مرو غواړي چې زه دې د یو بل نه کراس کوېسچن وکړو چې پته خو لګي کنه چې دا چړ کم ځای کې او ډب کم ځای کې نو دی خو صرف هغه سوشل میډیا سي چوري
په سوشل میډیا باندې خپل دغه کړی دی نو زه درته وایم چې راشه ماته مخامخ کینه یو بل ته مخامخ کوېسچن وکړو د ستاسو په وساطت سره د دې دغه په وساطت سره او بله خبره دا چې په منځ کې به ته وایې چې یاره په اجره کې کینو اجره کې سره کینم که ته وایې چې په تاڼه کې کینو تاڼه کې سره کینم که ته وایې جومات کې کینو جومات کې سره کینم صحیح دغه خبرې به موشي بس موږ سره ټیم پوره شوی دی دلبر ریډیو تعالی سپورټ درکړه جی ډېر مننه د دلبر ریډیو د ستاسو مننه او د دې چې چا زموږ پروګرام اورېد د هغې مننه او چې چا پروګرام اورېدلی هغوی به پې شوي مي او زه خپلو دواګانو کې ټول یاد ساتم سره ستاسو او تاسو هم د یاد ساتي چې د جنجال نه وځي او زما برته دغه خواست وي چې بیا هم دغه کم کس دی لګېدلی زخمي دی هغې له بیا هم ورشي ورغلي م یو بیا به هم ورځو بیا به هم ورشي او دغه چې کم دی د ستاسو د کور کلي د علاقې خبره هغه چې زه هغې پسې نه یم هغه زما د علاقې خبره کېدای شي چې هغه کې روغ وشي الله دې کي الله دې کي پکار ده او جی هغه راپورټ یې جی په ما راپورټ یې کړی نه دی هغه سراسري راپورټ کړی دی چې یو کس راغی او نور مخامخ ما باندې ګوته نه دی نه رپورټ کړی 164 کړی او جی نو بل خبره ده او هغه یو کس یاد کړی د پکې نیولې دوه دي هغه په ویډیو د ادبه خو به هم په 164 کې به د ادبه وي ځکه ادبه اوس مطلب داري ګینی بیا به پرېښول که په 164 کې نو بیا به پرېښولو نو تاسو چې کله دې ما سره کېنوئ او یو بل نه کراس کوېسچن وکړو نو د ډب او چړ پته به ولګي چې ډب کړښت تاسو سره د ناستې کار څنګه چې د خبرو وکړه د خلاف قانوني کاروي اوس دغه ځای کې په کار به چې دا کم په حوالات کې کوم ویډیو شوی ده یا کوم خبره شوې ده چې دا کم ظلم او وخلې کړي دي او زما د ملګري بله خبره دا وکړه چې یاره عدالت نو عدالت ته هم پې روان یم زه هم پې او ما په د ایس پي انوسټیګیشن درخواست هم جمع کړی دی خو زه پته نه پوهېږم په دې پته نه پوهېږم چې دا انکوایري ولې دونه لیټ کېږي زما په کلي کې اوسه پورې د یو کس نه تپوس نه دی شوی هر ماښام زما د کور مخې ته د حجرې مخې ته زما ټول کلیوال راټولېږي او زما نه تپوس کوي چې څه چلو شو نو زه د خپلو کلیوالو هم ډېره شکریه ادا کوم چې ما سره په دې سیس کې ولاړ دي او زه چې کله هم څه کوم نو زه به د خپلو کلیوالو نه تپوس کوم چې دوی دا دې سیس ګواه دي د دې خبرې د دوی مخکې شوي دي او دوی د دې هلکان دوی سره ولاړو او الزامات لګېدلي دي نو زه به انشاءالله چې تاسو چې وګورئ او کله فیصله به کېږي نو یو ښه فیصله به کېږي الله دې کي الله دې کي چې ستاسو کور روغ شي موږ کور کله هم نه روانو خو د ظلم خلاف یو ګرانو کتونکو په دویمه شیبه کې راځو ته چېرته مزې زموږ سره اوسئ د دوی یو جهان مننه چې موږ له په لنډ تنګ وخت کې وخت راغله او ډېرې خبرې ترې را سره وکړې شریکې کړې مننه